یو سړی دی بزرگ دا نفس ورته وی چې ما باندې کلا وخوره کلا د خار کې پخیږي د دې سرونو غوښه یو لوی چاټای کې پخکړی او دا خلک چې دي د جنگیر پورا کښتا دا خلک اول لاندې روټای ماته کی او بیا پیدا د سر غوښه او خوروار اواړی او بس ورته کینیو خوري دا نفس ورته وی چې په ما کلا وخوره اوس نفس درې قسمه ده دې څه شی دا نفس یو نفس اماره ده یو نفس لوامه ده یو نفس مطمئنه ده درې قسمه نفس نفس تقاضا دا چې په ما کلا وخوره دا بزرگ ورته وی سبا به در باندې وخوره چې سبا شي بیا ورته نفس وی چې راځه کنه کلا را باندې وخوره دی ورته بیا وی سبا به در باندې وخوره په دې اسنا کې میاشتې تیرې آخر ورته دا نفس وی چې هر شبه گویم که فردا تر گئی سودا کنم هر شبه گویم که فردا تر گئی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم هر شبه گویم که فردا ترکی سودا کنم باز چون فردا شود امروز را فردا کنم خدای دې زما به خوباسي ارش پر سره وعده وکي او چې سبا شي بیا راته وي چې نن پرې د سبا بشي چې بل سبا شي بیا راته وي چې نن پرې د سبا بشي د بزرگ ورته وی چې کله در باندې خورم خو ما ته تزانو خایا د نفس ته وی چې ستا شکل څنګه دی ځان راته وخا نو بیا در باندې کله خورم نفس ورته وی چې داسې د کلی نه بار وځه چې کلی نه بار وته د نفس ورتزان متشکل ک د مګي پشان شکل د مګي پشان دا لاندې بدن نو او صرف سر وو دا بزرگ ته تپوس کوي چې دا نور بدن دی ولی نشتا صرف سر دشتا وی نور بدن می زکه نشتا چې تا په ما د کلی شوق او د خوراک او دا دومره موده دی په ما او نه خوړه نو زما بدن غلیاو شو ویلی شو ختم شو چې زما تقاضا نه پورا کېده ما چې څه خواهشو هغه خواهش نه پورا کېدو نو زما بدن غلیاو شو وی دا سر دی ولی ژوندې دی وی سر می زکه ژوندې دی چې تا په امید کې ساتلې او چې در باندې خورم کینی دا به ختم تاسو خیال عزیزانو عرض می داو چې د نفس خواهشات پر خول دیتا اهدنا الصراط المستقیم چې د نفس خواهشات پرې او د نفس خواهشات پرې خول چي دي ای خیال است و محال است و جنون دا له مستقل لیونتوب ده د نفس خواهشات د چاپلار نشي څنګه به پرې دی
نفس تقاضاو کی چې کباب ورزق راځي وې نفس تقاضاو کی میان میان انٹرکانٹیننٹل انٹرکان کی یو پیالہ چای چې دی په 170 روپے یو پیالہ مالدادی کی څه شي بچو ویلی سم نه رام چي نو مالغه کې روره خبره ده چې هغه اعلی کرسی وي پکې خزي مزي وي داغه ټولو قیمتونه لګولې دي نو 170 روپے بدرنه دي تاسو چې خبره خونه نفس تقاضاو کی چې کڑئی تیکے د بالا مانے نور پسې ډاله روانه شي صاحب مال ګمانډي تا کړه دا د نفس خواهشه اوس دا تحقیق نفس نه کوي چې دا کباب په پسې تله خدای دې خوار کدا ما یو دلته مشهور کبابی دی تاسو دې پرم تاسو ټول مړی دی پسې خوراک تو بس ا کبابی سره موټر پنچر شو دکاندار سره ځکه ناست ما ډرایور موټر بات ما یاره دا کباب څنګه دی وی چې ما خو 15 کال وشو چې نه دی خوړی مالولی ول زما یو میخه هغه مردار شو چې مردار شو دراته وی چې الکه غرزوای ما او ډیره سربوا زبتی کباب پاخه وی اگر نواغستا واورو کې خو سباله کې مکړه او خمزیدار کباب په دې خلکو مردار په خدای قسم چې دې خلکو مردار اس په خلکو خړلې مردار میخي په خلکو خړلې قسم په خدای دې د انګريزانو زمانہ کې د نړۍ غوخي په ځای د سپو غوخي په دې خلکو خوري بیا انګريزانو یو آرډر وکړ چې مذبح کې حلاله وشي نو د ګډوري اخپی به ترغي پورې ور سره ځوړندې چې تر څو ټوله غوخه خلاص شي بیا مړې ګډې په ما داسې تیری کړې دي او مړې ګډې دغه لوړې دي په دې قومي خو تاسو راشي چې دا د خوراک زینونه درته زوخه عمر لباغ شیله خله او نصیبیا عمر دام قوم دے خلق منزنم کوي اهدنا الصراط المستقیم وای نو دیو جنا عزیزانو سوچ وکړئ د ټول ملک قوم په دې قهر گرفتاری او دا احساس قدر ور سره نه چې زدا ګناه کوم دا هغه سړي اهدنا الصراط المستقیم ویل چې دی دا تر کومه حد پورې صحیح
دا به تاسو منئ چې د تورو باټینګړو په ځای چنډخې په پیکوړو کې ورتي کړي دي په دې قوم یې چنډخ د غړو په ټیم کې مګه پریوته او مګه د لکاین نیولې بار غرزولې دا او هغه غړي په دې قوم خرڅ نو ار سړی په خپل پیشه کې بې ایمان دی ار سړی ز په خپل پیشه کې بې ایمان دی اوس می چاته وی مولاتوب پورې خبره شو مال زمون په مولاتوب پیرو زما زمون دس شي لکه واعظان چو جلوه به محراب و منبر می کند واعظان جو جلوہ بمحراب منبر میں کند چون بخلوت میں روند آکار دیگر میں کند واعظان چون جلوہ بمحراب منبر میں کند چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند وی دا واعظان په منبر چې وګوره صاحب د اسلام په ټول روړیو په خپل غاړه کې بواچ او باربتی ټکه نه لیکن چون بخلوت میں روندا کار دیگر میں کند چې خلوت خانه تلار شي بیا تماشا وکړي چې الته نو ار سره په خپل پیشه کې ټاکي نن ما د دې قوم په دماغ کې دا نه دی اچولي چې دا پلار دې مړ شو کړومبه ما خامې خوار شو نو دوزخ ته ځي ما چو نړومبه ما خام ته په سود پیسې رااله او د خزي جامع خرڅه او پیسې پیدا کې خړومبي ما خام لا نوړای پیدا کې چې دا بد زناور زامنی یو خوري چې را پسې پراپګاندا ونه کې چړومبه ما خام الله دې په هغه خلو کې دانه او خېږي چې په کم کور کې ماشومان یتیمان شي او دا هغه کور وريږي بسوي نالت پاګه قومي او نالت پاګه خلق چې پاګه ځکه با او بس کلم ولا خوان ور کوي نو عزیزانو ار سړی په خپل پیشه کې ټاکي ارس بیا پادیره باندې پیسې ویشي اوس ما غوندې پسې چې پیسې راوړي نو لس یا شل خو نه راوړي کنه وای چې لګ چرته سونه وای راته سل 200 ورا پسې راوړي جی دا استاس ښا اوس پاغه مړې چې پادیره خخیږي داغه ماشومان بچیم ولاړ لارې خخیږي داغه مورم پاس په کوټه ولاړی
ایر کوي زوی خخي او زه مسکیا غوندې شم او د هغې پیسې والا موجود کې واچو نو هر سړی په خپله پیشه کې د خدای نه باغي او ټاک دی پلانې لوی ولی دی لنګر یې چلی لنګر یې چلی په خبر ګړون شي د لنګر پته خو که چې دا راوړي څو داسې د اسرافیل علیه السلام خورای خو نه دی چې د اسمان نه ورته صاحبه بوجه یې راغورځي دا لنګر له راوړي څوک دا لنګر د رسول الله چلیدو تاسو وایي ها د ابوبکر صدیق چلیدو د حضرت عمر چلیدو د حضرت عثمان چلیدو د حضرت علی چلیدو د امام حسین چلیدو دا غینه لوی پیران چرته وو لنګری هغه لنګری د کومو پیسو هغه لنګری د جواره د پودرو د شرابو د غلو او د ډاکو شکرانی وی او پاګه هغه لنګری تاسو پرانته یې مونږ بدبخ قوم زکیو چې مونږ اسلام د ناممکن شي نه غواړو اسلام اول په قوم کې راوسته پکار او قوم کې اسلام راوستل چې دی مونږ نه پریږدو مونږ دا قوم اسلام باندې او رای راست راوتو ته نه پری په خدای قسم زمونږ په دې علاقه کې داسې بزرگان تیر شوي که یقینم ناراضي زه په منبر رسول دروغ نه وایم زه درته چې شمدید خبرې کوم یو ولی او اولیاء د زمانه مالی دلو په واده کې ډمې راوستې د زوی دل راغه چې صاحب نکاح وتاړه د ول زی نکاح نه په جمعات کې ورته کنځلې وکړي چې کنځلې وکړي خو چې ډوله راوړه دا غسړی په کور اورو لګي ټول کورې تباہ بیا ډېر تر پکې واله د ور خطیر او په بیرته نه جارو دي تیر ساعت په بیرته بچیا دا سوچ به وړاندې کړي تیر ساعت په مثال مړې د لحد دي مړی چا دي ژوندۍ کړي په جړه اور پیول نن دا څه کولې شو دمینه چې مورې په ګډه کړي نکاح سچ هغه پولاویم تیرا جمعرات یو سړی وې تا ویلی چې چا ورږي خوړې دي مال لاس مرا کوي مال زی بیام وې چې دغه ودونه ورږي چا خوړې دي چې مال لاس رانه دا د سړی د زامنو ودونه دي دا د سړی زامن د لور واده به په کور زیبه دغه ولګی دا هغه لړای د لور واده نو پختوم در نوتی دا کورم د مردین جماعت یعنی دنیا دیخی چراشی دا زمان نور بوزی